بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس العشرون شلم درس دی. الدرس العشرون شلم درس دی او 87 نمبر سبق هم دی. د الفاظو معنی دی په الدرس العشرون کې اولنی سبق هم دی. اول مونږ د الفاظو معنی زده کوو. په دې شلم درس کې صرف د زناورو باره کې بحث دی. د زناورو نومونه، د زناورو باره کې تپوسونه، د زمیدارانو باره کې بحث. نو دا د زناورو باره کې دا بحث دی، دا درس دی. نو الفاظ هم لیکلي، بیا د هغې معنی لیکلي. فلاح زمیدار ته وایي. زمیدار پټي چې دا کرل ریبل چې کوي هغې زمیدار ته فلاح وایي. فلاح زمیدار. فلاح زمیدار. قطن پیشو. پیشو. یو هرتون هم پیشو ته وایي او قطن هم پیشو ته وایي. هرم ورته وایي، قطن هم وایي. قطن پیشو. جمل اوخ. یو ناقتون وي هغه مؤنثه اوخه ده او یو جملون دی نو هغه نر اوخ ته وایي. جمل اوخ. طاووس مونږ هم ورته تاوس وایو. تاوس اخیسته غونته کې اردو کې ورته مور وایي، مونږ ورته تاوس وایو. عربي کې ورته طاووس وایي. تاوس. ثورون چې دی دا غویي ته وایي. غویي اردو کې ورته بیل وایي، مونږ ورته غویي وایو. عربي کې ورته ثور وایي. ثور غویي. شاتون دا ګول تا اخره کې دا شاتون چیلی. سریع تیز ته وایي. تیز. یو بل لفظ دی هغه سس ته وایي. سس یعنی سس رفتار دی، هغه مخکې درسونو کې موږ ویلی دی. او یو سریع تیز رفتار ته وایي. سریع تیز. فیل هاتی ته وایي. دا سوره فیل هم دی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نو هغې کې د فیل ذکر شوی دی، د هاتیانو. هغه کم ابرهه لښکر چې الله پاک د هاتیانو په ذریعه هلاک کړی نو هغې کې هم دا فیل لفظ دی. نو فیل هاتي ته وایي. اتی مونږ ورته اتی وایو او اردو کې ورته هاتي وایي او اصل کې دا لفظ هم دا اتی نه دی، هاتي دی. نو فیل اتی. قوي طاقتورم او مضبوط. د دوانو ته قوي وایي. قوي طاقتور مضبوط. ارنب چې دی که نه، ارنب دا خرګوش ته وایي. خرګوش مونږ ورته سوی وایو. سوی ما ورته دې خوا سوی هم لیکلی. مونږ پښتو کې ورته سوی وایو، اردو کې ورته خرګوش وایي او عربی کې ورته ارنب وایي. ارنب خرګوش سوی. حصان چې دی حصان اس ته وایي. اس. حمام چې دی که نه، حمام کونترې ته وایي. حمام کونتره مونږ ورته کمتره وایو. دا اصل کې دی کمتره. حمام کونتره. بقرتون غوا. دا په دې قرآن پاک کې دا سوره فاتحې نه پس چې دا کوم سورت شروع کېږي سورة البقره، نو هغه د غوا په نوم باندې ځکه ولا د سورت نوم یې خیری چې په دې کې د غوا ذکر دی، د بني اسرائیلو د غوا ذکر دی پکې. نو بقرتون غوا. عرب وایي بقره، دا ګول ته ها ساکنه وایي. بقره غوا. حمار خر ته وایي. خر ګد دا ورته اردو کې وایي، مونږ ورته خر وایو. حمار خر. غزالتون دی، غزاله ورته وایي. غزاله. اوسی ته وایي. اوسی هغه ته اوسی نه د چیلی عمره، هغې ته هیرن اردو کې وایي، نو هغې ته غزاله وایي. غزاله اوسی. طائرون چې دی که طائرون نو دا مارغه ته وایي. مارغه هرې پرندې ته یعنې پرنده. طائرون پرنده. مارغه. طائرون مارغه. غراب دا کارغه ته وایي. کارغه مونږ ورته څوک ورته کاغه وایي، څوک ورته کارغه وایي، اردو کې ورته کوه وایي. غراب کاغه یا کارغه یا کوه چې کوم تا ته آسان وي. نو غراب کاغه. غراب کارغه یا کاغه.
حدیقة الحیوانات، حدیقة الحیوانات، حیوانات زناور ته وي او حدیقه باغ ته وي. نو دین معلومه شوه چې چیړیاګر نه د مارغانو د ساتلو کم باغ وي هغې ته حدیقة الحیوانات وي. حدیقة الحیوانات چیړیاګر، حدیقة الحیوانات چیړیاګر. مزرعه، مزرعه، مزرعتون دا پټو ته وي، پټي ته وي، پټي ته اردو کې ورته کیت وي، مزرعه، او عرب ورته مزرعه وي، مزرعه، مزرعه، مزرعه. نو مزرعه دا اصل کې مزرعتون او ویل کېږي مزرعه، مزرعه. او دجاجه، دجاجتون چې دی که نه دا چرګې ته وي، دجاجه چرګه، دجاجه چرګه. جاموس، جاموس میخې ته وي، میخې ته. ټیک شوه؟ جاموس میخه، جاموس میخه. اسد شیر، اسدون شیر، اسدون شیر. قبیح بدشکله، موږ ورته بدرنګه هم وایو، بدشکله هم ورته وایو. ټیک شوه؟ نو قبیح بدشکله یا بدرنګه، قبیح بدشکله یا بدرنګه، قبیح بدشکله یا بدرنګه. خروف، خروف ګډ ته وایي، ګډ ته، ګډ ته خروف وایي، خروف. ګډ، ګډ، خروف ګډ، خروف ګډ. ماکر، ماکر مکار ته وایي، مکار. ماکرون مکار، ماکرون مکار. ثعلب، ثعلب لومبړې ته وایي، موږ ورته لومبړه وایو او اردو کې ورته لومړي وایي، لومړي. ټیک شو دي؟ ثعلب لومبړه، ثعلب لومبړه، ثعلبون لومبړه. نو دا زموږ سره د الدرس العشرون یعنی د شلم درس اولنی سبق او د الفاظ معنی مو ویلې. انشاءالله عمده الفاظ به مخکې په سبق کې استعمالیږي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.